جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې څوک ډول منځونه په یو وخت باندې وکړي نو دای دو راته وکړو د غټو ګناهونو دروازو کې ایوه دروازې ته یعنی مطلب دا دی چې کوم سړی قصدن الموز قضا کوي یا الموز مؤخر کوي تر دې حد پورې چې دای دال موز په بل مانځو وخت کې ور داخل کړي نو دا کبیره ګناه یو کړه غټه ګناه یو کړه او اسلام بنیادی عقاید کدي او احکام دي دا ډېر لوی مضبوط دي او غره په شان ته ډېر لوی ټوس دي اسلام کې تخیلات نه چلی نو کوم نن جمعه پورځي باندې ځنه کسان قضا عمر کوي او ای سلو رکعات نفل وکا په فلانه طریقې سره دا په دین کې اختراع ده او ځان ته یو بدعت ده او دا للمزور نه خلق زما تولي چې بس یو الموز وکا په دې ورځې د ټول عمر المزونه قضا به وشي یو په دې ورځې باندې به په کار ده چې سر الموز د خلق کوي او په ټول عمر کې د نور موز هم نه کوي اخیرا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین بشپې اورده دونه لوی تکلیفونه ولې کول جهاد په ټیم کې هم د منځو قضا کول اجازه نشته بلکې جمع دي وکړي او جمع دي داسې انداز کې وکړي چې نیم الموز د امام اجرنیل سپه سالار یو جماعت تول کړي هغه د بیلار شي دښمن ته د مقابله کې کېني او باقاعده بیا راشي نیم الموز د هغوی تول کړي هغه د بیا رسو خپل منځونه پوره کړي دومره لوی اهم د منځو کول او دوی وایي چې بس ته یو موز په دې ورځ باندې وکړه اگر موز باندې د ټول عمر د لپاره قضا د لپاره کافي شي دا زکات په دې ورځ باندې یو روپۍ ورکوا او خیرات یو روپۍ ورکوا د ټول عمر د زکاتونو او د خیراتونو باندې کافي کیږي دا په دین کې اختراع ده بدعت او بالکل ناجایز ده الله تبارک وتعالى مو دې داسې غلطو سوچونو عقایدونه محفوظ ساتل کړي اصل کې دا هغه خلکو من غلط خبرې دي چې څوک د منظورونه خپل غړوي انور خلک نور څه کولو کوشش کوي